الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو د اسلامی کال لومبه میاش محرم الحرام چلوی د فضیلت او لوی د شان او د عظمت والا میاشتا د محرم په لومبي تاریخ باندې جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د شہادت واقعہ او دا قرنگی د محرم په لسم تاریخ باندې کمی ته چې د عاشوري ورځ ویل کیږي یوم عاشور ورته ویل کیږي په دې باندې د حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یو دردناک واقعہ هغه مخه تراغلی و محترمو
لومبه خبره ده د محرم د میاشتې زمون د خلکو په سوچ کې دا میاشت د نحوست ګڼل شي د میاشت سپیره میاشت وي دیتا سپیره میاشت وي دارنګي بعض رسومات او بعض بدعات داسې دي چې هغه د امت کې رایج دي شروع دي خلق کوي محترم علماء خدا خبره ده چې دا میاشت د فضیلت میاشتا د عظمت میاشتا دا میاش دا د نحوست میاش نه ده سپیره نه ده ډیر خلک په دې میاش کې ودونه نه کوي زنانه او نارینه دا سوچ لري چې دا میاش سپیره ده چې په دې میاش کې څوک واده وکړي بیا هغه واده خلکو پسې سپیره کېږي بدیږي ورله دا د خلکو یو عقیده او اعتقاد جوړ شوی دی دا عقیده او دا سوچ لرل دا اعتقاد ساتل داسې قسمه خیال لرل دا غلط دی محترم لومبه خبره خدا دا هیڅ یو میاش دا سپیره نه او که سپیره وتخلق کوي نو د صد وجنوي کله حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت په وجه وتخلق سپیره وي نو دا غلطه خبره ده ځکه شهادت په مخ د ځمکه باندې لویه مرتبه لري جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم با په خپل د شهادت د پاره دعا کوله تمنا به د شهادت کوله او احادیث مبارکو کې راځي کم امتی پړه کې د شهادت جذبه نه د په ایمان کې کمی چې جذبه د شهادت نه محترمو شهادت ډیر لوی مقام او مرتبه لري الله رب العزت د شهید متعلق قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی دویم سپارہ دا اللہ رب العزت 154 نمبر آیات مبارکہ کی فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تاسو د الله بلا کی چې کوم خلق وفات شي دیتا ملموائے شہیدان شی تا ملموائے بل احیاء بلکہ دا جمدی دی ولیکن لا تشعرون ہو حال دادے تاسو غدی شعور نلرے محترمو شہادت لوئے مقام اور لوئے مرتبہ دا اور دیو جنا علامہ اقبال رحمہ اللہ فرمائے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے میں فرمائی ہے عشق اپنی جان سے زیادہ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے فرمائی روئے او جو منکر ہے شہادت حسین کے روئے او جو منکر ہے شہادت حسین کے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے شہادت دیر لوی مقام دی دیر لوی شان دی لوی مرتبہ دا محترمو عارض مدا کو کم داخلک دا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پا شہادت باندی دی میاشتا
منحوس او سپیره وي نو محترم شهادت منحوس نه دی سپیره نه دی بلکې دا خو ډېر د عزت څیز دی د کم کار دپاره د کم مقام دپاره چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمنا کوي نو دا به سپیره دا هېڅکله سپیره نشي کېدی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دومره پورې تمنا کوي یا الله ما ته په خپله لار کې مرګ راولې شهادت راکړي او بیا ما ته جون راکړي چې بیا زه ستا په لار کې شهید شم بیا جون راکړي بیا شهید شم بیا جون راکړي چې بیا شهید شم او شهید با دا ارمان کوي چې کاش ما ته دوباره جون ملاو شي او زه بیا د الله په لار کې د الله د دین دپاره شهید شم محترم دا خو ډېر لوی مقام دی البته مونږ خلک د دې مقام نه خبر نه یو نو مونږ وایو دا میاشت سپېره ده او په دې میاشت کې چې چا واده وکړو خادي وکړه رشتې وکړه نو دا به سپېره وي د دې خلکو پسې دا سپېره کېږي محترم دا غلطه خبره ده د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها واده د حضرت علی کرم الله وجهه سره چې کوم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور ده د هغې واده او نکاح دا د محرم په میاشت کې شوی دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره نکاح د حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور ده دا نکاح د محرم په میاشت کې شوی ده ما ورته ووایو ولې دا نکاحګانې کامیابې وي که ناکامې وي داسې نکاح بله شوې ده چېرته د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په شانتې نکاح داسې ژوند د چا بیا تېر شوی دی تاریخ داسې ژوند بیا مثال کې نه دی پیش کړی څومره کامیاب زندگی تیره کړې ده څومره د خوشحالو ژوند دې تېر کړی دی البته محترمو که سړی د شریعت خلاف ورزي وکړي نو شریعت په خلاف ورزۍ باندې که ته په هره میاشت کې واده وکړي دا بس پیره کېږي درپسې چې ته پکې ډول سورناو وکړي ټنګ ټکور پکې وکړي اجلاګان وګړې دمانې وګړې د الله نور نافرمانۍ پکې وکړي په رسمونو په رواجونو باندې واده وکړي نو خامخا هغه بس پیره کېږي درپسې دا ورپسې خامخا سپېره کېږي بیا دا د میاشتې سپېرهتوب نه دی دا د ستا د عمل سپېرهتوب دی دا عمل د سپېرو دا عمل دی د الله نافرماني دې پکې کړې ده تاسو ګورئ مونږ اکثر ګورو په ودونو کې بلا د الله نافرمانۍ وشي څلور ورځې پکې خلک روټیګانې ورکي خو هفتې پکې ډمان ګډېدلي په هفتو پکې ډمانې ګډېدلي په هفتو پکې ډولکي په میاشتو پکې خلک د رسمونه او رواجونه کوي محترمو هفته نه یې تېره چې د خواښې او د انګور منځ کې جګړې شروع وي د دې لپاره بیا دا لازمي نه ده چې دا کومه میاشت وه محترم عرض مې دا کوو چې یو خلک دې میاشت ته سپېره وایي ودونه پکې نه کوي دا غلط سوچ دی غلط خیال دی دویم یو عمل خلک کوي په دې میاشت کې خلک په دې میاشت کې مقبرو ته لاړ شي او په قبرونو باندې د پاسه اوبه اچوي ولې خلک دا وایي حسن حسین دا څه شوي دي دوی ته شهادت راتلو دوی باندې اوبه بندې شوي په کربلا کې د تندې په حالت کې وفات شوي دي شهادت راغلی لہذا دا اوبه په دې ورچو چې داوی ته ورسي
چې به دا غلط سوچ دی. لومبه خبره ده د کربلا په میدان کې حسن رضی الله تعالی عنہ نه حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی وسره د هغه اولاد شهیدان شوی دي د کچ کچ دغه کې د تیما شومان شهیدان شوی دي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم نوسی دی. د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا غي زوی دی. محترم دا سوچ لرل دا غلط دی، دا عمل کول دا غلط دی. په قبر باندې وبا چوا ته وګی نه دی نه به پیپ لګیدلی او کربلا ته بځي الکه دا څه نه ده. البته دا څه وکا چې دا نیک کار وکړه د هغې ثواب د هغې اجر هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته وبخه الله به ورسوي. هغه د کربلا شهیدانو ته نیک اعمال وربخه ورته به ورسي. په دې ته اوبه ورچې په قبر باندې دا باندې ته رسي تنده به مړه کېږي دا نه چې مړه کېږي. محترم دا هغه په هغې باندې یو امتحان و او محترم دا خبره یاد ساتئ دا امتحان د دې دپاره و چې په دین په لار کې به قربانۍ راځي دې ته به ځان ټینګې دې نه به مخ نه اړې. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت مخکې نه پیشنګویي شوې ده، مخکې ورته ښودلې شوي دي چې ستا دا نوسي دا به څه خلک به راپاڅي هغه به شهیدان کوي، ستا دا اولاد به شهید کېږي. محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوي شوه یا الله زما اولاد د دغې حادثې نه بچ کړي. دا یې غوښتي شو که نه شي غوښتي او الله رب العزت به دعا قبلوله که به نه قبلوله. او محترمو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت د دې لپاره دی. په دې کې ما او تا ته دا سبق دی چې ګورې دین دپاره به خپل بچي قربانول چې کله وغواړي موقع راشي بچي به قربانوي، چې کله موقع راشي د دین دپاره خپل بچي به قربانوي اگر چې هغه دغې کې ماشوم ولې نه. نو محترم عرض مې دا کو د خلکو دا سوچ چې دلته به قبر اوبه واچو هلته به لاړې شي او دا به دا قسمه خیال لرل دا قسمه عمل کول په شریعت کې د هېڅ قسمه ګنجایش نشته. دارنګې بعضې زنانه په دې میاشتو کې خصوصا د محرم په میاشتو کې بعضې کارونه کوي د دې شریعت کې څه ګنجایش شته دی نه. البته په دې میاشت کې د 10 محرم چې یوم عاشور ورته ویل کېږي په د دې روژه دا مستحب عمل دی. محترم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله نه فرضیت د رمضان نو راغلی د رمضان د روژو نو دې میاشتې د عاشورې د روژې دا روژه دا فرض وه خلکو به دا روژه نیوله. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پابندي کوله اهتمام به کو. بیا چې کله دغه فرض شوې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی تپوس وکړو دا خلک دا روژه ولې نیسي؟ ویل د حضرت موسی علیه السلام ته الله رب العزت په دې ورځ باندې نجات ورکړی و د فرعون او د هغه د لښکر نه دې وجې نه شکریا پته ور باندې او د الله د احسان کړی دی په دې باندې څه کوي دوی روژه نیسي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې دا خو د جناب حضرت موسی علیه السلام مونږ ته ډېر زیات نږدې دی، زموږ سره محبت ډېر دی، مونږ به هم روژه نیسو. او وی فرمایل په آخري کال باندې چې د یهودو سره مشابهت رانشي د عیسایانو سره په دې وجې نه تاسو کله روان کال زه جمدي یم نو زه به ورسره یو ورځ بله سیوا کوم نیسم به ورسره. په دې وجې نه زموږ علما کرام فرمایي چې صرف د
لسم محرم روزه نیول دا مکروه تا وسره یا نهم یا یو لسم روزه د ورځې د دې روزه سره نیول پکار نو محترم عارض می دا کو چې په دې ورځ باندې او په دې میاشت کې خصوصا د دې ورځې د روزې اهتمام شته دی اهمیت شته دی روایاتو کې دې پورې مرাজি یو صحابي فرمای جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې کم کس دا روزه ونیسي د دې ورځې زما امید دي چې الله رب العزت په د بخ کې کال ګناهونه معاف کړي بل روایت کې راځي څوک چې خپل اهل او عیال باندې د لسم محرم په دې باندې د خپل وس مطابق فراخي راولي خوراک کې د خپل وس مطابق فراخي او کی سپیو خریوس کی خو خوراک کیوږي فرمای الله رب العزت په روان کال پر رزق کې فراخي راولي محترم د دې خبرې روایت خوشتا ادین علاوه د میاشتا منحوس ویل سپیره ویل دا غلط عقیده او غلط خیال دی دارنګه په دې ورځ باندې باز خلک پورونو کې څوک جارو موخه څوک سوي شریعت کې دې خبره سو گنجائش نشته دی محترمو بیا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت دا مقام او مرتبه دا خو ما او تا په دې واقعیا کې ډیر لوی عبرت دی ډیر لوی سړي عبرت او سبق پکې پروت دی او دا شهادت پس ملاو شوی دین لکشن ځان مختصر غونډه کې خبر کو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د دې داغه د وفات پورې چې کربم امیر المؤمنین مقرر ده بادشاہ به مقرر ده نو دا به موروثی نو میراث کې بنو چې دې بادشاہ وفات شنو بیا به د بچي بادشاہي څنګه چې زبدا اوس ته ویما سعودي کې موروثي بادشاہیت دی بادشاہت دی الله چې پلار او پاتشي بچي الریډي بادشاہ کیږي که اهلی او که نه خو شریعت طریقه دا ښودلې ده چې کله بادشاہ وفات کیږي یا بادشاہ به امیر المؤمنین دی به د ده به خاص شورای اهلی شورا خاص خلق چې هغه به دینداري پوهه به هغه به د په شورا کې مشوره به د هغو سره کوي دا به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل ژوندانه باندې شورا مقرر کړې وه شورا دا و مشوره مشورې کسانو یو څو کسان مقرر کړو چې دا کسان به زما د وفات نه بعد کینی او دوی به بادشاہ مقرری امیر المؤمنین اصل به نه راپاسي چې زه بادشاہ یم بل وي زه بادشاہ یم دا به نه نو هغوی بیا ابوبکر صدیق دا خپل زوی بادشاہ کړی نه دی امیر المؤمنین کړی نه دی بلکې شورا ته اختیار ورکړه چې څوک مقرروي ځان له بادشاہ او امیر المؤمنین مقرر کړي دا قرانګي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل ژوندانه باندې شورا مقرر کړه خپل زوی امبه کې مقرر کړه چې دا په شورا کې مشري د شورا مرګري وي خو شورا والے دا خبره وصیت وکړو چې ګوره زما بچی ته بادشاہت نه ورکوي صرف په شورا کې بس تاسو مرګري چې څوک اهل واغه ته ورکوي تر هغه وخت پورې دغه شان د بادشاہت رسیدلی و شورا به مقرر شوه هغوی به یو څو کسان به ایو کس بادشاہ که مشر به یې کړ نو مسلمانانو دا او چې څنګه بدل دی دا البنو اوس خو دم هم راپاسي ځان له بادشاہ مقرروي د ډم په رایه باندې به زموږ اسلامي ملک صحیح یو سړی به زما مسلمان ملک بادشاہ کیږي یو سړی به د دین نه خبر هم نه هغه به هم لکه زما په ملک به د مسلمان بادشاہ به بېدینه سړی مقرروي نو بېدینه سړی خامخا خوښوي
شریعت ما او تعالی چې کومه طریقه ښودلې ده اگر یې زما په ملک کې نشته پاکستان کې اگر چې نشته خو طریقه ګورې د شریعت دا ده نو امیر معاویه رضی الله عنه چې کله وفات شو څه مجبورۍ د هغه وې یا څه حالات داسې جوړ شو چې هغه خپل زوی مجبوراً څه کړ مشر یې کړ او په هغه وخت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د هغه نه په زور باندې د بیعت کولو مطالبه وکړه چې ته بیعت کې ته به دې امیر منې ته به دې امیر المؤمنین منې ته به دې بادشاه منې هغه انکار وکړو چې دا سړی یزید د نومو دا سړی خو زه بادشاه نه منم ځکه دې نافرمانه و دې بېدینه و دا سړی زه امیر نه منم هغه په زور باندې د مطالبه وشوه د وخت لاړه د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته لاړه او هلته کې پناه واغسته هلته کې وخت تېر کړه بیت الله شریف کې وخت تېر کړه د کوفې نه او د بعضې خلکو چې ډېر زیات مینه محبت یې د سره و او حضرت علي کرم الله وجهه سره ډېر زیات مینه محبت و د حضرت علي طرحو ژوند هم هلته تېر شوی دی او روضه مبارکه هم هلته ده د هغه سره ډېر محبت و هغه ورپسې استازي او خطونه راولېږل چې ته هلته راشه یزید په زور باندې زمونږ نه دا شانه مطالبه کوي موږ ستا په لاس بیعت کوو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې او ته به زمونږ امیر المؤمنین شي بادشاه به شي لہذا ته راشه د ډېر مطالبو نه بعد وي دومره خطونه راله چې درې بوجې په خطونو نه ډکې شوې ایو د خپله مطالبه وکړه ته راشه موږ تا سره ودرېږو تا سره بیعت کوو ستا په لاس باندې بیعت کوو بهرحال خپله مشوره یې وکړه ملګرو سره هغوی منع کړو چې مزه دا خلک ښه خلک نه دی هسې نه څوک یې دوکه نه کي ستا مخالف نه شي څوک یې دوکه نه کي ژبې خو تا سره دي لوز تا سره کوي خو هسې نه تورې ستا خلاف استعمال نه شي بهرحال محترمو چې کله هغې باوجود هم د خیال دا وکړو چې راشه هلته به فتنه جوړه شي دا خلکو ته تکلیف ملاویږي زه به لاړ شم حسین هلته لاړه کوفې ته چې هلته یزید ته پته ولګېده هغه خپل یو استازی ولېږه یو کس او هغه ته یې وویې چې ته لاړ شه او د کوفې غونډ خلک که په قیمت په قیمت یې والا په پیسو یې والا په عهدو یې والا چاله د عهدو لالچ ورکړه خو د حضرت حسین طرحو په لاس بیعت ولګي هدف مخالف یې کړه بهرحال هلته دغه شانې حالات جوړ شو حالات ناساز شو د حضرت حسین طرحو خلاف ورزي خلاف کسانو اقدام وکړو 18,000 کوفیانو سری شو د هغې نه بعد بیا مقابله وشوه جنگ شو او د هغه دومره جنگ هر څه باوجود چې اوبه هم پرې بندې شوې تکلیفونه هم پرې مراله ماشومان یې مو ته شهیدان کړه د هغې باوجود چې کوم لوی سبق دی په دې کې لوی سبق دا دی چې د هر څه باوجود سرونه کټ کېږي خو خپل مونځ نه پرېږدي د الله حکم نه پرېږدي دا یو خبره ځان سره په دې ډېر عبرت په دې کې واقعه کې پروت دی خو دا یو عبرت والو ځان سره چې په هر حالت کې به ګورې مونځ کوو دومره لوی حالات دي چې یو خاتورو ګزارونه دي د نیزو ګزارونه دي د غشو ګزارونه دي خو بیا هم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مسلمانان د سجدې نه غافله کېږي د الله حکم پوره کوي مونځ ادا کوي د دغه حالت کې مونځ ادا کوي محترمو ما ورته کور کې ناست یو ډډه موالي ما ورته دکان کې د پکې د لاندې ناست یو معمولي غونډه کې کار کې اخته یو مونږ مونځ پرېږدو پټي د لاسه مونځ پرېږدو او بهر کوو مونځ پاتې شي مونږ او تاسو ګاڼې کې لګیا یو مونځ پاتې شي لږ شانتې 2-3 مېلمانې واده یې مونځ رانه پاتې شي محترمو په دې باندې مونځ نه دی پرېښودل پکار دومره حالاتو کې صحابه کرامو او مونږ نه دی پرېښودی الله رب العزت موږ تاسو ته د ټولو واقعاتو کې چې کوم لوی سبق دی دا دې په دې دی الله موږ تاسو ته عمل را نصیب کړي د هغې شهادتونو د موږ تاسو ته قدر الله را نصیب کړي چې دغې مونږ قدر وکړو
او د میاشت ډېر لوی عظمت دی الله دې د عظمت هم متعال ټول درا نصیب کړي دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم رب ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمد ګناهونه معاف کړي څومره مسلمانان چې رب وفات شوي دي خصوصا امت محمدیه کې څومره مسلمانان وفات شوي د آدم علیه السلام نه واره اوس پورې ټول مغفرت نصیب کړي زموږ د محلې د مرګري شاوري کاکا د دوی رور وفات شوي د رب د مغفرت نصیب کړي نور څومره رشتہ دار خپل خپلوان د چا وفات شوي د ټولو رب ته مغفرت نصیب کړي د محلې څومره زنانه نارینه بیماران دي صحت کامله عاجله مستمره دایمه نصیب کړي د غنی کاکا د کور والے بیمار دي د امانګل کا ماشومه نو سه بیمار د هسپتال کې دا رب ته د صحت کامله عاجله مستمره دایمه نصیب کړي نورم څوک بیماران ما ته معلوم یو کني معلوم رب ته د معلوم دي د خپل خلی لاړې دارو کې رب د خپل خلی لاړې دارو کې خپل منځ کې مینه محبت نصیب کړي اتفاق اتحاد مو نصیب کړي د محلې د ټولو مسلمانانو خپل منځ کې مینه محبت نصیب کړي 15 وخت مونږ گزار مونږ جوړ کې د سحر مونږ د پابندۍ سره دادا کول توفیق را نصیب کړي د ټول منځونو پابندي را تر نصیب کړي تکبیر اولا سره د منځ کول توفیق را تر نصیب کړي رب زموږ د مشرانو عمرونو کې برکتونه واچي څومره چې مسلمانان دي خصوصا د افغانستان د مجاهدینو د داغ طالبانو رب داوی تم رست او مدد او امداد او نصرت او مدد وکي رب په اسلامي څومره ملکونه چې دی پای ته اسلام رب ته شریعت پکې تنافس کې اسلام پکې نافذ کې زموږ په دې ملک کې رب ته اسلامي نظام راوري رب کم دې کوم چې د غیر په قبضه کې مسلمانان دي که فلسطین دي که کشمیر دي که بوسنیا ده که برما ده کم ځای کې دي رب ته د هغوی د قبضې او د غریب نه تخلاص کې رب مسلمانان متحد کې یو ځای مو کې خپل منځ کې مو اتفاق او اتحاد نصیب کړي د کافرو خلاف مو رب یو موټی کې وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته